أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سورة البقرہ آیت نمبر 31. د آدم علیہ السلام د پیدائش حالات شروع. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام پیدا کړ. بیا د آدم علیہ السلام چې کم ضروریاتو کم د هغه په ژوند کې پکار راتلونکي څیزونه نو الله جل شانه هغه آدم او انسان ته هغه ټول څیزونه وښودل. مثلا دا موټر دی، دا جګ دی، دا پتیله ده، دا کمبل ده وغیرہ وغیرہ. او بیا په دې انسان کې الله جل شانه د ضرورت او د فطرت ماده واچوله چې د کله دې څیزونو ته ضرورت شي نو اټومیټک به د دماغ کار شروع کوي او هغه څیز به ځان لره پیدا کوي او د هغه څیزونو نه به فایده اخلي. لکه مثال په طور یو انسان دی هغه تږی شو نو الله جل شانه فطري طور د په ذهن کې دا خبره واچوله څنګه چې موږ وایو ضرورت ایجاد کی ما ہے. د ضرورت شو نو اټومیټک بر د ذهن اوبو طرف تزي دی بزی او ګلاس برالی او د اوبو نه وړکې اوس کی به دی اوږي شو نو الله جل شانه د په فطرت کې دا خبره واچوله چې دی به اوس پتیله او دیچ کې رالی او په هغې کې به اوبه اچوي او په هغې کې به د پخلي څیزونه اچوي او ځان له به روټۍ دا تیاروي وغیره وغیره. نو الله جل شانه ورته دا ټول څیزونه وښودل. وعلم آدم الاسماء كلها. ویښودل دا ټول څیزونه آدم علیه السلام ته. ثم عرضهم على الملائکه. فرشتو دوه خبرې کړې وې. فرشتو یو دا خبره کړې وه، یو خبره یې ښکاره کړې وه او یو یې پټه ځان سره کړې وه. یو خبره یې الله ته ښکاره کړې وه. الله پاک ته وی خدای پاکه مونږ ستا ذکر او تسبیح کوو نو د بل تسبیح او ذکر کوونکي مخلوق پیدا کولو څه ضرورت دی او څه حاجت دی. او دویمه خبره په خپلو کې دا کړې وه الله ته یې نه وه کړې. خپلو کې وی که الله پاک بل مخلوق پیدا هم که نو هغه به زمونږ نه په مرتبه کې اوچت نه وي. مونږ ډېرې مرتبې والی یو ځکه چې مونږ هر وخت د الله ذکر او عبادت کوو. نو الله جل شانه هغه مرتبه د انسان ورته ښیي چې نه د انسان له ما یو مرتبه ورکړې ده او هغه مرتبه چې دته میلاو ده نو په وجه د علم ورته میلاو ده. دی به عالم وي نو د علم په وجه به د انسان مرتبه ده اوچتی. نو الله پاک اوس د آدم علیه السلام فوقیت ظاهروي چې دی به ستاسو نه اوچت وي په مرتبه کې. نو دغه څیزونه او د دغه څیزونو خاصیات او د دې نومونه د دې فرشتو ته ذکر وکړو او ورته وایي انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. که چېرې تاسو رښتونی یې په دې خپله خبره کې نو د دې څیزونو نومونه ما ته وښیئ، د دې خاصیات راته وښیئ.
نو ګوره د چا چې کوم څیز سره تعلق وي نو هغه د هغې علم حاصلوي او د هغې په طلب کې ګرځي ضرورت وي او چې د چا تعلق نه وي نو مړه زما ورسره سوی ماله بس ځي په مخ لکه زه به تاسو له مثال درکړم یو قسم مخلوق الله انسان پیدا کړی دی او بل قسم مخلوق الله پاک حیوان پیدا کړی غوا پیدا کړی اوس غوا چې کوم دی نو ګیلاس څه پیژني او د هغې د چای سره او د ډوډۍ سره څه نسبت دی د پتیلې سره او د دیګ سره د هغې څه نسبت نو قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فرشتو وی خدای مونږ ته خو علم نشته دی پاکي ده تا لره دومره علم دی راته څومره پوهه چې تا راکړې ده مونږ ته خو د دې نه سوا علم نشته دی نو الله پې ثابته کړه چې آدم علیه السلام ته علم ډېر دی او تاسو ته علم کم دی لہذا دی د فوقیت او د مرتبه خاوند دی وعلم آدم الاسماء اخود الله پاک آدم علیہ السلام تا الاسماء نمونا كلها د ټولو سيزونو ثم عرضهم على الملائکه بیا هغه سيزونه اړوان د کړل فرشتو ته فقال ان الله تو فرمایل انبئوني باسماء هؤلاء او خیمات نمونا د دې سيزونو ان کنتم صادقین کچره تاسو په خپل دعوه کې رښتونی یې قالوا لو اغيوي فرشتو وي سبحانك پاکی د تعالی را اے پاک رما لا علم لنا الا ما علمتنا مونږ ته خو دومره علم نشته دی مگر څومره چې تا راکړی دی مونږ خو دومره نه پوهېږو تا چې څومره علم راکړی دی بس دومره علم دی راسره انك انت العليم الحكيم بشك اے اللہ تپویا او حکمت والا اے اللہ جل شانہ آدم علیہ السلام تو فرمائی قال اللہ فرمائل اے آدم علیہ السلام انبئهم باسمائهم اغا فوقیت و تظاہری خوا چې دا آدم بستاسو نه په مرتبه کې اوچت وي زکا چې دته علم ورکړی شوی دی انبئهم اخیدیتا باسمائهم نمونه د هغې څیزونو فلما انباهم باسمائهم پس هر کله چې آدم علیه السلام اخودل دیتا د هغه څیزونو نمونه نو قال الله تو فرمایل الم اقل لكم آیا ما نو ویلې تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض چې زه د اسمانونو د ځمکې په پټو رازونو باندې ډېر ښه پوهېږم واعلم او زه پوهېږم ما په هغه څه باندې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون او هغه څه چې تاسو یې پټوئ چې کوم ستاسو په خیالاتو کې پټ دي چې تاسو خپل ځان له خبره وکړه د هغې نه هم خبر یم او چې کومه تاسو ماته خبره ظاهره کړه او ښکاره کړه د هغې نه هم خبر یم اوس ولا پروتوکول ورکوي آدم علیه السلام ته چونکه فوقیت او علمیت ثابت شو نو الله جل شانه فرمایي چې اوس دته پروتوکول پکار دی د مرتبه خاوند دی دته پروتوکول پکار دی نو الله فرمایي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس